بسم الله الرحمن الرحیم. د وخت کې د علاقه مندل یو ځوان را سره ولاړ دی، ډېر جذباتي انسان دی. تاسو مخکې د دې په میډیا باندې رپورټونه راغلي دي. زه غواړم د هغه احساسات هم وګورو. احساس صاحب ډېره مننه د وخت راکولو، خوشحاله وباسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره شکریا، مننه ستاسو چې رالئ او زموږ د اواز اوچته وئ. زما قام خو په قامونو کې غمی دی، زما قام خو په قامونو کې غمی دی، خو د علم پکې لږ شانتي کمی دی، او د خلوص نه یې وطن رڼا رڼا ده او جهالت پرې راخورکلی مخامې دی. فضلي حکیم صاحب، دا قوم هغه قوم نه دی، دا قوم نن را بیدار شوی دی. ماله ډېر زه یو چې دا خبرې کوم ماله شرم راځي. زه MNA ته وایم، MP ته وایم چې د کوم وخت نه دیو په اقتدار کې راځي او دیو له شرم هم نه ورځي. آیا شرم هغه چاله ورځي په چا کې چې شرم وي؟ نو تاسو کې دا قوم راټولېږي 200 روپۍ راټولوي، د کونډو نه 200 روپۍ راټولوي، په تاسو کې دومره شرم نه؟ ستاسو دا ضمیر تاسو نه ملامته کوي؟ شیمان لږ شرم وکئ، په دې قوم باندې لږ رحم وکئ. سکول نشته، بجلی نشته، هسپتال نشته، پول نشته، موږ به کومه مسله د هر یو له به تاسو شانته کوئ که نه؟ تاسو ثبوت لرئ، یار پارلیمنټ غړی لرئ، صوبایي اسمبلۍ ته، قومي اسمبلۍ ته منسټر لرئ. ستاسو د چلن ولې کېږي؟ څوک د پاکستان نه د دې علاقې ورکران نشته؟ څه وجه ده تاسو اواز نه چوتوئ؟ فضلي حکیم صاحب، داسې خبره ده که چېرته موږ دغسې بې اتفاقه یو نو دغسې ټول عمر به دغسې چاندي کېږي او دا قوم به په خپلو پیسو باندې خپل کار کوي. خو که چېرته موږ په اتفاق شو، او زه د عوامو ته خاص کر د ماندلو قوم ته دا پیغام ورکوم، که د نن نه بعد په تاسو باندې یو کس سیاست کوي نو تاسو پوه شئ چې دا سیاست نه ده، یو قسم له زما څخه غداري کوي. ځکه چې د اول نه واله د اخره پورې موږ ته یو کار نه دی شوی، کله به کېږي؟ په دې ماډرن په دې وخت کې موږ ته سکول نشته، اوبه نشته، بجلی نشته، پول نشته، کله به کېږي؟ اخرنۍ پرېکړه مو څه ده؟ نن غټه جرګه وشوه، تاسو به خبرې او مشرانو خبرې وکړې، څه لایحه عمل هم تیار کړو، څه به کول غواړي؟ اوس د قوم نه غوښتنه څه ده او څومره وخت کې به په دې پل کار شروع کېږي؟ داسې خبره ده فضلي حکیم صاحب چې د قوم چې څه کوي اوس به په خپل مدد کوي، د حکومت نه خو د دې خلکو پټې امید هم نشته دی، او چې څه کوي نو دا قوم به کوي. او زه اپیل کوم څومره کسان چې زموږ دا اواز اوري هغو ته دا اپیل کوم چې د الله تعالی د رضا دپاره صدقه جاریه ده، تاسو په دې کې خپل اخلاص وکئ، ځکه چې د قوم د دې ملک چې کوم واکداران دي هغه ښوده دي، او نو تاسو به او موږ به انشاءالله د یو بل اواز جوړېږو، او زموږ سره په دې کم پول چې دی د خیر کار خدمت خلک کمیټې چې ده په دې کې زموږ سره بھرپور شراکت وکړئ، تعاون سره وکړئ، نو ستاسو به د قوم باندې یو غټ احسان وي. ځکه چې زموږ MNA ګان او MP ګان دا نه چې وسنې د اول نه واله د اخره پورې چې کوم حکومت هم راغلی دی نو یو قسم له مداریتوب یې کلی دی. د سیاست مقصد عبادت کول دي، خو دیو عبادت نه دي راغلي، بلکې دیو چې کوم راغلي دي انلی منی دپاره راغلي دي، پیسو ګټلو دپاره او پیسې جبونو دپاره. دیو ته دا پته ده چې زموږ د اروان مستقبل کې څه نشته دی، ځکه چې دا خلک را بیدار شوی دی. نو دیو چې کوم دی د قوم نه مخکې د خپل جیب سوچ کلی دی، خپل جیب یې ډکلی دی. نو زه ورته دا وایم چې مړی اونس اګین شیمان لکه د دې ورور مقصد دا دی. څه ډېره مننه ورور د وخت راکولو. د ده مقصد دا دی چې موږ په کتاب سیاست کې او په پریکټیکل سیاست کې ډېر فرق ولیده. په هغه کتاب سیاست کې چې کومه دی هلته لیډرانو د خپل قوم دپاره جیلونه تېر کړي دي، هلته مرګونه خپل سرونه شیندلي په قوم باندې، او دلته کې د ذریعه معاش جوړه شوې ده.